أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة يونس يولسم سپارا آيات نمبر 54 ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به دی آیات پاک کې د کافرانو په باره کې راځي چې دی کو په ورځ د قیامت الله پاک جل شانه ته دا ټول دنیا په فدیه کې ورګي زمکا او اسمانونه او بلکې بل ځای کې راځي کو د دې په ډبل باندې دی په خپل فدیه کې ورګي خودي خپل ځان په دغه زمکه او اسمانونو باندې خلاص نکي نو دیو په ورځ د قیامت کو چری د شي خو کې دی نشي ځکه د دنیا خو به نه سره خدا اسه یو مثال بیان کړل کو چری د شي اوشي د شي کیږي نه خو کو د شي اوشي او یو کافر د ازمکه او د اسمانونه او بلکې یو ځای کې راځي چې دا د سونې ډک شي ازمکه او اسمان په منځ کې چې کوم خلا ده دا د سونې نه ډک شي او دا د خپل ځان د خلاصولو لپاره الله تعالی ته پیش کی نو الله تعالی به دغه قبول نکي ال د بیا هیڅ چیز په کار ناراضي زګه د کافر دنیا کې ورې سوچ راکاو دنیا دا دارالامتحان ده او آخرت دا بیا دارالجزاء دی د بدلی ځای دلته بدلی ملاويږي ال خو دا ټول خلک بیا ایمان راوړي چې الله مونږ منو قیامت منو جنت منو دوزخ منو قران منو پیغمبران منو خو ال د دې ایمان بیا قابل قبول نه دی نو دا ټول به بیا و چې الله تعالی مونږ دوباره دنیا ته ولېګا یو سکند مستانه فرمانی نه الله تعالی وته فرمایي چې دنیا ته مې لېګلی وای پیغمبران مې در لېګلیو کتابونه مې در لېګلیو هغه درته وعظ او نصیحت کړي دي او عقل او سوچ او فکر مې در کړو دا غي باوجود تاسو ایمان نه دی راوړي اوس دوباره دنیا ته تګ نشته دوباره تګ نشته دي نو څو وخت پورې ودا کافران خپل د غستومانی او خپل د ندامت دا به پټي چې خلکو ته دا پته اون لګي چې دا کافران په خپل خبره باندې ستومانه دي خو اخره کې به غیر اختیاري چې دا عذاب ګډ وډ راواخلي نو غیر اختیاري به دخلونه چغي ووزي او چغي بکی چې افسوس ارمان کاش چې مونږ چې کوم دی دنیا کې ایمان راوړي او بلکې روایتو کې راځي چې په ورځ د قیامت دا کافران جنت ته لاړ شي یا مسلمانان جنت ته لاړ شي او کافران جهنم ته او د جهنم د دروازې د بالکل لیوي کړی دي په دک ټیم کې به مسلمانان هم د ګناهونو د وجه نه د کافرانو سره جهنم ته تللی نو دی به د مسلمانانو له پیغور ورکی چې مسلمانانو تاسو هم دنیا کې د مسلمانۍ غټي غټي دعوی کولی نو کوم دوزخ ته راغلی یو نو کافرانو دی وجه نه دوزخ ته راغلی او تاسو هم مسلمانانو تاسو له جهنم ته راغلی اذا الله تعالی رحمت په جوش کې راشي الله به فرمایي چې چا په دنیا کې دا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله یو پیر ویل دا په سټیم کې زمانه یریدلې دي یعنی بسړه کې د ذره برابر ایمان شته دي نو الله به حکم کوي د جهنم نه راوکاږي نو دی به جهنم ته نه راوستل شي جنت ته بلاړ شي او د جهنم دروازې به دسې لیوي کړی شي چې چاته پته هم نه لګي چې بده کې دروازه واو کنه د کټم کې به کافران افسوس او ارمانو کې چې کاش مونږ دنیا کې یو پیرا کلمه ویلې و لږ غوندګي ایمان را سره ولین به مونږ د جهنم نه وتی دی به دا څو وخت پورې د خپل خپېمانتیا چې کوم دی پټي خو چې کله به عذاب راشي او عذاب چې کوم دی ډیر زیات راګیر کیو ډیر زیات په سزا کې دی گرفتار شي دی به د خلینو غیر اختیار چې کوم دی چې غوزي چې یا حسرت افسوس ارمان کاش مونږ ایمان راوړی ولو ان لكل نفس کوچریږي بشک لكل نفس د هر یو نفس لپاره ظلمت ظلم کړي وي ولو کوچری ان لكل نفس د هر یو نفس لپاره ظلمت چې دی نفس ظلم کړي وي ما هغه سو فل ارض چې پزماګه کې دي
لفتدت نو دی به فدیه کې ورکړي لفتدت نو دی فدیه ورکړي به په دې سره چې ظلم یې کړی دی کفر یې کړی دی شرک یې کړی دی هر هغه نفس نو که د ده الله تعالی د دې ځمکو او د اسمانونو اختیار ورکړي نو دی به دا په فدیه کې ورکړي د خپل ځان د خلاصولو دپاره خو هلته الله تعالی ته بیا قابل قبول نه ده واصر الندامة او دوی به پټي خپل ندامت خپل ستومانتیا لما رأوا العذاب لما هر کله رأوا العذاب چې دوی وویني عذاب وقضیا او فیصله به وشي بینهم په مابین د دوی کې بالقسط په انصاف سره یعنی کوم خلکو چې ایمان نه دی راوړی نو دوی به همیشه دپاره جهنم ته ورغورځولی شي بالقسط په انصاف سره وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نشي کولی دی یو کار نه دی کړی د هغې سزا به ورته نه میلاویږي چې کم کارونه یې کړي دي او د کمې سزا مستحق دي هغه سزا به ورته میلاویږي زیاتي سزا ولا الله تعالی نه ورکړي الا خبردار ان لله بېشکه خاص ته الله تعالی دپاره دي ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض یو څه چې په ځمکو کې دي الا خبردار ان وعد الله حق بېشکه وعده د الله تعالی حق ده ولکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دوی نه پوهېږي هو یحیی و یمیت هغه ژوندي کوي و یمیت او هغه مړه کوي و الیه ترجعون او هغه طرف ته به تاسو واپس کولی شئ یعنی الله تعالی ژوندي کول کوي او الله تعالی مړه کول کوي کو څوک ژوندي کوي نو هم الله تعالی ژوندي کوي کو چاله مرګ راولي نو هم الله تعالی راولي دا الله تعالی فعل دی بل څوک داسې نشي کولی یا ایها الناس ای خلکو قد جاءتکم په تحقیق سره راغلی تاسو ته موعظة النصیحت موعظة نصیحت نو موعظه یا وعظ دا داسې څیزونه بیانول چې په هغې سره زړه چې کوم دی نرم شي دې څیزونه بیانول چا ته چې په هغې سره زړه نرم شي زړه الله تعالی طرف ته راوړي نو دې ته چې کوم دی وعظ او موعظه ویلی شي او په دې معنی سره دا قرآن چې کوم دی دا وعظ دی ځکه ځای په ځای باندې قرآن داسې الفاظ ذکر کړي دي او داسې دغه ذکر کړي دي آیاتونه چې په هغې سره زړه چې کوم دی نرمېږي نو دا قرآن موعظه دی وعظ دی نصیحت دی یا ایها الناس اے خلقو قد جاءتکم په تحقیق سره راغلی تاسو ته موعظة النصیحت من ربکم ستاسو د رب د طرفنا وشفاء او شفا لما د هغه څه د هغې مرضونو فی الصدور چې په سینو کې وو وهدن او هدایت ورحمت او رحمت للمؤمنین د مؤمنانو دپاره نو په دې آیات کې د قرآن څلور خصوصیات ذکر کړي دي لومبنۍ جاءتکم موعظة هر کله چې راغلی تاسو ته موعظة النصیحت نو دا د قرآن خصوصیت دی دویم وشفاء لما فی الصدور او دا شفا و دا قرآن د هغې مرضونو کوم چې په سینو کې وو نو دلته کې حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي چې د دې آیات نه معلومیږي چې دا قرآن دا د مرضونو چې کوم مرضونه په زړه کې یعنی روحاني مرضونه د هغې علاج دی او د جسماني مرضونو علاج دا قرآن نه دی حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي خو نور مفسرین فرمایي چې دا قرآن څنګه د روحاني مرضونو دپاره علاج دی زړه کې چې کومې بیماری دي بغض دی حسد دی کینه ده او دغه رنګې څومره بیماری تکبر دی غرور دی کوم څیزونه چې د زړه سره متعلق دي په زړه کې چې کومې بیماری روحاني دي نو څنګه چې دا قرآن د هغې دپاره علاج دی دقه شان دی دا قرآن د جسمانی بیمارو دپاره هم علاج دی عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه دی یو پیره د ملګرو سره داسې وتی دی او ملګري ورسره دي او دی داسې په یو کلي تېرېدل هغه کلي والا د دې مېلمستیا ونه کړله چې مېلمستۍ ونه کړه نو په هغه کلي کې یو کس مار اوټي شو نو چې مار اوټي شو نو عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه راغی ورته ویل تاسو کې څوک دمګري شته دي چې په موږ باندې دم ور واچي نو عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه او زه دمګري یم خو زه ګورې پرېږدمونه نه اچوم زه پیسې علم د دې دم نو هغه ورته ویل څه به اخلي بس زه پیسې اخلم هسې دله دم نه کوم نو هغه مخامخ یو د ګډو یو کنډک سرېدو هغه ورته ویل دغه ګډې به دله چې کوم دی درکو خو زمونږ دا کس دم نو عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه چې کوم دی دغه کس دم کو هغه ټیک شو الله پاک ټیک او دا هغه ګډو کنډک هغه چې کوم دی عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه ته حواله کړو نو چې کله دغه کنډک دی له ورکړو نو دی زړه کې دا سوچ وکړو چې یاره کیدای شي دا څیز حرامي
تر هغه پورې دې له ګوتې نه ورلو تر څو چې موږ نبی علیه السلام ته دا خبره نه کړې. نو نبی علیه السلام له چې دی لاړه ګډې او بیزې ځان سره بوتلې کنډکې ځان سره بوتو. نو نبی علیه السلام دا ټول حال بیان کړو. نو نبی علیه السلام ته فرمایل کو تاسو غواړئ نو په دې عیسی کې امام ځان سره شریک کړئ. یعنې تا چې دا کمې ګډې او بیزې په دې دم باندې اخیستي دا جایز دي ناجایز نه دي. او بیا دې تپوس وکړي تا په څه باندې دم کړی دی، تا چې دا مار چیچلې په څه باندې دم کړی دی؟ نو هغه ورته ما په سوره فاتحه باندې. نو بیا نبی علیه السلام دې تپوس وکړي دا تا ته څه پته و چې سوره فاتحه کې شفا ده، په دې باندې سړی روغېږي. نو عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنه ته ووایي د الله پیغمبره کله چې تاسو سوره فاتحه تفسیر بیانوم تاسو موږ ته ویلو چې د دې نوم یو نوم سوره شفا دی، د شفا صورت. نو د هغې نه ما دا استدلال وکړو چې دا د شفا صورت دی، نو په دې باندې مریضان جوړېږي. نو د دې وجې ما سوره فاتحه ولوستله، دا مریض الله تعالی جوړ کړو. نو قرآن چې څنګه د روحاني بیمارو دپاره علاج دی، نو دقه شان دی د جسماني بیمارو دپاره هم علاج دی. او مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله په چې کوم دی کتاب هم لیکلی دی، خاص آیاتونه هغه راغونډ کړي دي د کم مرض دپاره چې دي. هغه د غونډ کتاب اعمال قرآني دا مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلی، دا چې نورو علماو بېل کتابونه لیکلي دي. نو قرآن چې څنګه د زړونو دپاره علاج دی، نو دقه شان د جسماني نور بیمارو دپاره هم علاج دی. نو یو صفت دا دی چې موعظة من ربکم، دا نصیحت دی ستاسو د رب د طرف نه. دویم خصوصیت دا دی چې وشفاء لما فی الصدور، او دا شفا د هغې بیمارو کومې بیماری چې په سینو او زړونو کې وي. او دریم وهدن، دا قرآن هدایت دی. ورحمت، او دا قرآن رحمت دی. څلورم خصوصیت دی للمؤمنین، د مؤمنانو دپاره. قل او فرمایو ته ای پاک حبیبا بفضل الله، په فضل د الله تعالی سره، وبرحمته، او په رحمت د الله تعالی سره، فبذالک، پس په دې باندې دوی فبذالک، پس په دې باندې فلیفرحوا، د دوی خوشاله شي. فبذالک، پس په دې باندې فلیفرحوا، د دوی خوشاله شي. نو الله فرمایي قل او فرمایو ته بفضل الله، په فضل د الله تعالی، وبرحمته، او پر رحمت ته الله تعالی باندې. نو د دې مختلف تفسیرونه دي. یو تفسیر دا دی چې د فضل نه مراد قرآن دی، او د رحمت نه مراد د قرآن لوستل او په قرآن باندې عمل کول. نو دې خوشاله شي بفضل الله، په قرآن د الله تعالی باندې چې الله تعالی ورته د قرآن په شان د ښکلي کتاب ورکړی دی. وبرحمته، او دې د قرآن په لوستلو په قرآن باندې عمل کولو باندې خوشاله شي. دویم تفسیر دا دی چې د فضل نه مراد دا قرآن دی، او د رحمت نه مراد اسلام دی. بفضل الله او فرمایو چې په فضل د الله تعالی باندې، یعنی په قرآن د الله تعالی باندې، وبرحمته، او په اسلام د الله تعالی باندې. فبذالک، پس پکار د چې په دې باندې فلیفرحوا، دوی خوشحالي وکړي، دوی خوشحاله شي. نو دلته د رحمت نه مراد اسلام شو. نو قرآن باندې څوک عمل کوي نو دا به خامخا اسلامي. دریم تفسیر دا چې د فضل نه مراد رحمت دی. د فضل نه مراد عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د فضل نه مراد قرآن دی، او د رحمت نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. الله تعالی فرمایي ته مونږ نه لېږلې مگر رحمت د عالمونو دپاره. نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې ته مونږ د ټول عالم دپاره رحمت جوړ کړی لېږلې. نو د فضل نه مراد لومبی تفسیر دا دی چې د فضل نه مراد قرآن، او د رحمت نه مراد د قرآن لوستلو په قرآن باندې عمل کول دي. دویم تفسیر دا دی چې د فضل نه مراد قرآن دی، او د رحمت نه مراد اسلام دی. او دریم تفسیر دا دی چې د فضل نه مراد قرآن دی، او د رحمت نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو قل او فرمایو ته بفضل الله، په فضل د الله تعالی، یعنی په قرآن د الله تعالی باندې، وبرحمته، او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. فبذالک، پس په دې باندې دی فلیفرحوه، پکار د چې دوی خوشاله شي. دا مؤمنان په دې مؤمنان به خوشحالي په قرآن کوي، په اسلام بکی، په قرآن بکی، په قرآن په عمل کولو بکی، په قرآن بکی، په رسول الله صلی الله علیه وسلم به خوشحالي کی. هو خیر، دا ډېر غوره دی، مما د هغه څه نه یجمعون چې دوی جمع کوي. نو دوی چې کم څیزونه جمع کوي په دنیا کې، دا پانی دی، دا پناه کېږي، او قرآن او دغه رنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت، دا ټول څیزونه باقي دي. نو دا غوره دي د دنیا د دې څیزونو نه. قل او فرمایو ته
ارایتم تاسو ما ته خبر راکړئ ما د هغه سو انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی لکم ستاسو د پاره من رزق د رزق نه فجعلتم نو تاسو ګرځوي منه د هغه رزق نه حراما س حرام وحلالا او س حلال نو دغه د مشرکین مکه رد دی د هغه د یو رسم د هغه بوتلان بیانېږي چې هغه د ځان نه سيزونه بزان باندې حرام کړیو او سه حلال کړیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل الله فرمای قل فرمایا وتا ارایتم تاسو ما ته خبر راکړی ما د هغه سو انزل الله جنازل کړی دی الله تعالی لكم استاسو د پاره من رزق د رزقنا فجعلتم تاسو ګرځوي منه د هغه نه حراما س حرام وحلالا او س حلال قل فرمایا وتا الله تعالی اذن لكم حکم کړی دی تاسو ته ام علی الله تفترون یا تاسو په الله تعالی باندې دروغ تړئ چې کوم سيزونه حلال دي تاسو په زور بزان باندې حرام وای بعض سيزونه حرام دي تاسو په زور بزان باندې حلال وای لکه څنګه سوره مائده کې تیر شوی دي بحیره او صایبه د دې بزان باندې حرام کړیو کنه دا خو الله تعالی حرام کړی نه دي دا خو دې بزان باندې حرام کړی قل فرمایا ته ارایتم تاسو ما ته خبر راکړی ما د هغه سو انزل الله جنازي ګړي دی الله تعالی لكم تاسو د پاره من رزق د رزقنا فجعلتم تاسو ګرځوي منه د هغه نه حراما س حرام وحلالا او س حلال قل فرمایا ته الله تعالی اذن لكم حکم کړی دی تاسو ته ام علی الله تفترون یا تاسو په الله تعالی باندې دروغ تړئ وما ظن الذين او سود خیال د هغه کسانو یفترون چې دی تړي علی الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ یوم القیامت په ورځ د قیامت یعنی د دې چې په الله تعالی باندې دروغ تړي نو دې څه خیال دی په ورځ د قیامت په داغي دي سزا نه ملويږي خامخا به ته ملوي ان الله بشک الله تعالی لذو فضل د فضل خاوند دی علی الناس بخلق باندې ولكن اکثرهم لا یشکرون لیکن اکثر د دوی نه شکر نو باسي ولو ان لكل نفس کچر بیشکا لكل نفس د هر یو نفس لپاره ظلمت چې ظلم کړي دي ما هغه سو ظلمت چې ظلم کړي دي ما هغه شي فل ارض چې پزماګه کې دي لفتدت نو دي به فدیه ورګړي به په دې سره دی بد دي فدیه ورګړي د خپل ځان په خلاصولو کې خو الله تعالی به قبول نه کی واسر الندامه او دوی په پټی دا ندامت د خپمانتیا لما راول عذاب هر کله چې دوی ویني عذاب وقضي بينهم او فیصله به وشي په مابین د دوی کې بالقسط په انصاف سره وهم لا يظلمون او دوی به ظلم نشي کولی الا خبردار ان لله بیشک خاص ته الله تعالی دی ما هغه سو فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي الا خبردار ان وعد الله حق بیشک وعده د الله تعالی حق ده ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دوی نه لا يعلمون پوهیږي هو يحيي ويميت او هغه الله تعالی ژوند کول کوي او یمید او مړ کول کوي و الیه ترجعون او هغه طرف ته واپس ګرځول شي تاسو یا ایها الناس اے خلقو قد جاءتکم په تحقیق سره راغلی دي تاسو ته موعظه النصیحت من ربکم تاسو د رب د طرفنا وشفاء لما فی الصدور او شفاء د هغه مرزونو چې بسینو کې دي وهدن او هدایت دا قرآن ورحمت او دا قرآن رحمت دی للمؤمنین د مؤمنانو د بارا دا سلور وړه خصوصیات د قرآن بیان شو یا ایها الناس اے خلقو قد جاءتکم بتحقیق سر راغلی دی تاسو ته موعظه نصیحت دا قرآن نصیحت دی من ربکم تاسو د رب د طرفنا وشفاء لما فی الصدور او دا قرآن شفا دا د هغه مرزونو چې بسینو کې دي وهدن او دا قرآن هدایت دی ورحمت او دا قرآن رحمت دی للمؤمنین د مؤمنانو د پاره قل فرمایو ته اے باغ حبیبا بفضل الله په فضل د الله تعالی باندې وبرحمته او پر رحمت الله تعالی باندې فبذلک فليفرحوا پس په دې باندې د دوی خوشاله شي هو خیر دا ډیر غوړه دی مما د هغه سنا یجمعون چې دوی جمع کوي قل فرمایو ته اے باغ حبیبا
ارایتم تاسو ما د خبر راغړی ما د هغه سو انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی لكم تاسو د پاره من رزق د رزقنا فجعلتم تاسو ګرځوي منه د هغه رزقنا حراما سس حرام وحلالا او سيزونه حلال وي قل او فرمایو تا الله تعالی اذن لكم حکم کړی دی تاسو ته ام علی الله تفترون یا تاسو په الله تعالی باندې دروغ تړئ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب وما ظن الذين او صد خیال ده کسانو يفترون على الله الكذب چې دی تړي على الله په الله تعالی باندې الكذب دروغ يوم القيامه د ورځې د قیامت په حق لباندې دي څه خیال دی چې التبد دین د تپوس کولی شي او د سزا ور کولی شي وما ظن الذين او صد خیال ده کسانو يفترون جدي تړي على الله په الله تعالی باندې الكذب دروغ يوم القيامه په ورځ د قیامت په څه خیال وي ان الله بشک الله تعالی لذو فضل د فضل خاوند على الناس په خلق باندې ولكن اكثرهم لا يشكرون لیکن اکثر د دوی نه شکر نو باسي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين